په پیښور کې چې 13 کسان ډېره سخت بې دردۍ سره قتل کړي. مینوال چې هغه قاتل نن ګرفتار چې هغه قاتل اخر څوک و؟ د دغه د کور سربراو چې ابراهیم نوم یې کېدلو چې اخر د اخر داسې ولې مجبور شو چې خپله ښځه یې قتل کړه او مېلمانه یې قتل کړه. راځئ مینوال ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درولو. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټالۍ نشان وښایئ. د هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروست. مینوال تاسو ته یادوي چې 13 په پیښور کې 8 کسان ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړي چې د هغې په باره کې ابراهیم خلک بیا په خپله باندې هم همدغه آواز اوچت کړی چې زه انصاف غواړم ما سره ظلم شوی زیاتی شوی. چې عزتمن هغه ابراهیم خلک په خپله باندې هم خپله ښځه خپل 3 بچي او دغه حبیب الله خلک هم قتل کړی چې دغه ویلي د ابراهیم د خولې وینا ده چې حبیب الله زما ښځې سره په کټ کې پروت او ما ته غوسه راغلله خو ما سره دغه ټایم کې خپله تمانچه نه وه. په دغه ټایم کې د حبیب الله تمانچه پرته وه چې 4 جاجر هم ورسوي. هغه تمانچه مې راواغېستله خپله ښځه مې راول مې حبیب الله په سر باندې ویشتلو. د هغې نه بعد مې بیا خپله ښځه قتل کړله. چې راغلم دې خواته نو د حبیب الله ښځه په کامر کې پرته وه. بیا مې د حبیب الله ښځه او بچي مې هم قتل کړل. چې مینوالو په بیا په ځان باندې نه یم پېښ شوی بس داسې مې کولې او ټول غټ او ټول کسان مې د کور ووچ. بیا زه لاړم خپل د کار ځای ته او ځان مې په ناخبرو کې واچو چې دغه ټایم کې زما زوی کار ته تللی چې راغللو ما پسې په منډه باندې دوکان ته راغلم. ما ته ویل چې دا جې راشه په کور کې ټول کسان مړه شوي. نو بیا د چغې مې سازه کړی دی چې راشه زموږ په کور کې ماتم. بیا مې په خپله تانل ته رابطه وکړله چې راشه زموږ په کور کې چا دغه شانتې قتلونه عام کړی دی. چې مینوال الله تعالی داسې غم او مصیبت نه دی نو مسلمان وساتي چې دغه قتلونه د عزت په نوم باندې شي. نو زموږ د نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.